الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف هو اللهم صل. ډیر زیات عزتمندو مسلمانانو، کشرانو، مشرانو، اوریدونکو، مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت سلسله په دې جمعو کې وایو. په تیرو جمعو کې مونږه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت څه حالات مختصرا ذکر کړیو. نننی زمون دی خطبه کې چې کم ځای نه مونږ به شروع کوو، هغه هم یو څو داسې مشهور واقعات دي چې هغه مونږ ذکر کوو. عزتمندو، کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر مبارک 14 یا 15 کالو ته ورسېده، نو په عربو کې یو جنگ شو، هغې ته به حرب فجار ویل. حرب جنگ ته وایي او فجار چې دی نو دا ګناه ته ویل کېږي. او تاریخ دا لیکلی دي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نه مخکې 4 ځله دا حرب فجار شوی دی. خو یو ځل دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند مبارک کې شوی و چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر 14 یا 15 کاله او دې جنگ ته حرب فجار دا په دی وجه ویل کېږي چې دا په حرمت په میاشتو کې شوی و. د حرمت چې کومې میاشتې دي، یو ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او دغه رنګې رجب، دا محترمې میاشتې وي. د اسلام نه بعد هم د دې احترام باقي و او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نه مخکې هم د دې میاشتو به خلکو عزت کوه. او د دې د عزت وجه دا وه چې په ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دا د حج میاشتې وي. خلکو به د لرې لرې علاقو نه په ذوالقعده کې سفر د حج لپاره شروع کاوه، د قرنګي په ذوالحجه کې به حج وشو او د هغې نه بعد به په محرم کې خلک واپس خپلو کورونو ته تله. نو دا 3 میاشتې د حج د وجې نه د حرمت میاشتې وي. ځکه په هغه زمانه کې دغه چې څومره خلکو د هغې ذریعه معاش د ټولو نه لوی چې دی نو دا جنګ و. په جنگ به کا او د قرنګي لاره کې به یو بل ته کېناسته شو کې به کول، یو بل به وجل. دا د هغې ډېر لوی ذریعه معاش و. نو هلته کې د هغې به خپل د تجارت او دغه ذریعه معاش خیال به هم ساته او دا خانه کعبې چې کوم عبادت کېږي په کال کې 2 ځله به کېده، یو به حج یو به عمره، د هغې خیال به هم ساته. او دغه رنګ د رجب دا کوم میاشت و دا دیو جن محترمه و چې دغه ټیم کې ټول عربو چې نو د عمره به کوله دا غي د وجه د محترم
محترمه میاشت په دې کې جنگ چې دی نو دا حرامو. ابتدا مخکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه خلکو به د دې خیال ساتو، ابتدا د اسلام کې هم د دې احترام باقي و. نو دا جنگ حرب فجار دې ته ځکه فجار ویل کېږي چې دا د محترمو میاشتو کې شوی و. نو دا هغه خلکو دا نظریه وه چې یاره دا موږ د ګناه کار کړی دی، نو جنگ ته بیا د ګناه جنګ نوم کېښود حرب فجار. او د دې اصل سبب دا و چې په عربو کې یو دوه ډلې وي، یو بني کنانه وه، دا چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام نیکونو کې راځي د هغې اولادو. قریش هم په دغه بني کنانه سره شامل و. بل قیس ابن غیلان هغو ډله وه او په هغې کې ثقیف او حوازن شامل و. نو داسې چل وشي یو ځل چې د حوازن سردار عروة الرحال نومو، هغه یو تاجر نعمان ابن منذر، هغې ته چې دی نو امان ورکو. پخوا زمانه کې دا طریقه وه چې کله به یو دشمن د علاقې سړی یا د بهر نه به څوک راغی او هغه له به چا امان ورکو، نو د هغه امان به منلی کېده. چې اوس مثال په طور جنگ وخت دی او یو سړی د بهر نه راغی، لکه د دوو ملکونو خپل منځ کې جنگ دی او د دشمن د ملک نه یو سړی راغی، یو سړی ویل چې دې سړي له ما امن ورکړی دی، بس دا زما په امن کې دی، نو بس دا به څه شو، دا به په امان کې. نو دغه عروة الرحال نعمان ابن منذر ته امن ورکړ. نو بیا د بني کنانو یو سردار و براس ابن قیس، هغه ورته وویل تا د بني کنانو په مقابله کې هم دی له دغه ورکړی امان ورکړی. هغه بالکل ورکړی دی. عکاظ یو بازار و د هغې لارې ورته دی امان ورکړی. نو دغه براس ابن قیس راولګېدو، د عروة الرحال دی ووجلو. د دغې وجې نه چې دی نو بیا دا جنګ جوړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم څه ناڅه حصه په دې جنګ کې اغستې وه. تاریخ کتابونو لیکلي دي چې نبی علیه صلات والسلام په هغه وخت وړوکی او 14-15 کاله عمر و، د خپل ترونو سره تلی و، او چې کله به د دشمن قوم کم تیر رایشته نو د نبی علیه صلات والسلام به هغه تیر راواغست او خپل ترونو له به یې ورکړه، هغوی به پې دوباره په دشمن باندې ګزار کړه. او دومره حده پورې نبی علیه صلات والسلام چې دی نو په دې جنګ کې حصه اخیستې وه. او د دې نه علاوه د دې حرب فجار نه علاوه نبی علیه صلات والسلام د جاهلیت یو جنگ کې هم چې دی نو حصه چې دی نو دا نه ده اخیسته. او بیا روایاتو کې داسې راځي چې نبی علیه صلات والسلام به فرمایل چې ما د حرب فجار کې دومره حصه نه و اخیستې نو ښه به وه، صرف دومره وه چې تیر به یې راغسته او ترونو له به یې ورکړه او برای راست جنګ هم نه و کړی، خو چې دا دومره حصه مې پکې نه و اخیستې نو دا به ډېره زیاته ښه. نبی علیه صلات والسلام د نبوت نه مخکې یو بله معاهده په مکه کې شوې وه، هغې ته حلف الفضول ویلی کېږي. فضل چې دی نو دا مال ته ویلی کېږي او حلف دا قسم ته ویلی کېږي. او دا معاهده داسې وه چې دا عبدالله ابن جدعان دا د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د هغې د تره زوی و، د هغې په کور کې دا معاهده شوې. او معاهده سبب دا و چې زبیدي په نوم باندې یو سړی و د یمن نه راغلی و تجارت په غرض باندې، او هغې خپل مال چې دی نو دا د مکې یو سردار و عاص ابن وائل هغې باندې خرڅ کړ. او د عاص ابن وائل چې دی نو بیا د زبیدي ته د هغې پیسې نه ورکولې. نو زبیدي چې دی نو هغه لاړ بني عبدالدار هغې له لاړ، دا یو قبیله وه. د قرنګې بنو مخزوم له لاړ، هغو هم د هغه مدد ونه کړ. بني جمح له لاړ، هغو هم د دې زبیدي مدد ونه کړ. بني سهم، بني عدي، دغه ټولو له لاړ، خو چا دغه زبیدي مدد ونه کړ، د عاص ابن وائل له ورله پیسې وانه غوښتې. هغه نا امیده شو چې کله سحر شو نو هغه ابو قبیس په نوم باندې یو ځای هغې ته وخته او د قریشو ته یې اواز وکړ. بني فهر دا قریش چې دی دا د نبی علیه صلات وسلام یو نیکه فهر بن مالک، دا د هغې لقب و. نو دی بني فهر ته اواز وکړ، وی دغه رنګې عاص ابن وائل چې دی نو دا ماله زما پیسې نه راکوي. نو بیا چې کله د نبی علیه صلات وسلام ترونو دا خبره واورېده نو هغو بني هاشم، بنو عبدالمطلب، بنو اسد ابن عبدالعزا او بنو تیم، بنو زهره دا قبایل راجمع کړه او د عبدالله ابن جدعان په کور کې دا معاهده وکړه.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل داغه معاهدي هغه رودات ذکر کړي تحالفوا ان يتردد الفضول على اهلها والا يعد الظالم مظلوما. و د دې معاهدي رودات داو چې کچرتا په دې مکه کې دنه خلک یا بهر نه څوک راشي او داغې نه څوک داغې مال واخلي نو موږ به داغې مال هغه ته واپس کوو او د قرنګي به ظالم ته به چې دی نو دا اجازت نه ورکوو چې هغه په مظلوم باندې ظلم وکړي او زیاتې ورسره وکړي. نو دغه معاهده وشو. بیا د قریش لاړه او د عاص ابن وائل نه هغه مال واغسته او واپس زبیدي له ورکړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وکه اوس ماته چرته دغه شانتي معاهداتو داغه دعوت راکړې شو نو زه په کې خامخا شرکت کوم. او بیا دایم فرمایلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچرته مال په دغه وخت کې چې اسرو خان راکول ځکه په هغه ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غربت وخا کسرو خان امر له چاره کول یو طرف ته سرو خان او بل طرف ته دغه معاهده و نو ما په دغه معاهده کې ضرور شرکت کاو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاریخ واقعاتو کې دا راځي چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر چې دینو دا 15 کالو ته ورسېده نو د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کې شرکت وکړ. حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د اولنا په مکه کې په طاهره لقب باندې چې دینو دا مشهور و. حسن او جمال دا دوانه ور سره خو الله تعالی ورله دریم سیز ور کړو چې مال په قریشو کې د دې عمر مالدار خزه چې دنو دا نو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې د دې دوه ودونه شوی او دوانه خاوندانی وفات شوی. یو خاوند نوم ابو هاله ده ابو هاله بن زراره التیمی دا د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها اولنې خاوند او د دینه د خدیجه الکبرى دوه اولاد شوی دوه بچی شوی ماشومان زامن. د یو نوم چې د نو هندو د بل نوم حالو دغه حاله په نوم باندې هغه سړی په ابو حاله باندې مشهور او دا هند او حاله چې د بیا وروسته دیو چې د نو مسلمانان شو دوانه. دغه رنګ چې کله د ابو حاله وفات شو نو حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دویم واده چې د عتیق ابن عامد المخزومی سره وکړ. دا غینه د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها یو لور و هند په نوم باندې هغه وشو. بیا هغه سړی وفات شو او دغه هند چې دنو دا بیا وروسته مسلمان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه مخکې په دغه زمانه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره شهرت نه و. خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام 15 کاله عمر ته ورسېد د مکې خواوشه خلک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرافت دیانت امانت د قرنګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صداقت حسن اخلاق نیک نفسی سنجیدگی او خيارتیا د قرنګي صبر چې څومره د کمال صفات دغه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه زمانه کې مشهور شو. او بیا تاریخ روایتو داسې لیکلي دي چې حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دومره لوی تجارتی خزه او دومره مالدار و چې کله نا کله به د قافلې تلې د تجارت د پاره نو نیمه نه زیات مال به کله پکې به د چاو دا به د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر 15 کالو ته ورسېدو نو تاریخي بعضو روایتو داسې لیکلي دي چې ابو طالب صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویله چې وراره تا ته خپته ده چې موږ غریب خلک یو ابو طالب صاحب کثیر العیال بچی ډیر زیاتو نو ته داسې چلو چې د خدیجه سره په تجارت کې شریک شه د هغه مال چې دنو ته دې زله تجارت لويس. او بعض روایتو کې داسې راځي چې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اعلی اخلاق نو خبر شو نو هغه په خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویله چې ته زما د مال ویسه او زه چې تعالی نور خلکو له چې زه څومره ګټه ورکوم دا غینه به تعالی زیاته درکم. دغه رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د خدیجه الکبرى یو غلامو میسری نومو هغه ور سره شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال واغسته او شام طرف ته تجارت لاله. دغه تجارت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دینو د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د پاره نور چا به چې څومره ګټه کول دا غي په دوچند ګټه وکړه
او دغه رنګي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د څومره مال وعده کړی و دا غي دوه چند چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ورک او غلام میسره په دې سفر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره و هغه چې د نبی علیہ السلام څومره ښه اخلاق د نبی علیہ السلام لیدلی او اراغه ټولي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته ویل نو چې کله د دې تجارت نه تقریبا 2 میاشتې او 15 ورځې وشوې نو خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د واده پیغام ولې او هغه کې یو خزه د هغه څخه منیحه د قشانتی نوم دی هغه یو روایت دی هغه فرمایي چې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ما ته ویل چې یاره زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح کول غواړم وې زلاړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مې فرمایل چې محمد ته نکاح ولې نه کې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته ویل چې زه خو غریب سړی ما سره بسوک نکاح کوي و زه دا څه کې تعالی به وګورم هغه ویل هغه خو مخکې خدیجه الکبرى سره خبره شوه چې هغه مال او حسن او جمال هم شته خاندانی حیثیت هم شته او د قرنګي مالدار هم ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خاوکو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل تر ابو طالب سره مشوره وکړه د هغه نه بعد عمرو ابن اسد چې دا د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ترو هغه د خدیجه الکبرى ولی شو او حمزه او ابو طالب چې دینو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترونه او د لاړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نشو د غرنګ چې کله د نکاح کې د په دغه کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د غرنګ د قریش کوم لوی سردارانو دا موجودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شل او خان چې دینو د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته په مہر کې ورکړو بعضی روایتو کې 400 دینار راځي او بعضی روایتو کې 500 دینار راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نه څلور بچو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټوټل اولاد څومره 15 بچي سو 15 د خدیجه الکبرى نه پکې سو څلور بلکې د خدیجه الکبرى نه 15 او یو بلو ابراهیم هغه د ماریه قبطیه نه نشپک اولادو د نبی علیہ السلام هغه کې درې زامن او څلور لونه یا د غشانتي و اولادو د نبی علیہ السلام هغه کې څلور زامن او درې لونه د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زوی د غینوم قاسم او د نبی علیہ السلام کنیتم چې دنو دا بیا ابو القاسم په دې باندې نبی علیہ السلام مشهور شو د قرنګي دویم زوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم هغه عبد الله نومو او طاهر او طیب چې دنو بعضی کتابونو او روایتو کې دا سره راځي خدا طیب او طاهر چې دنو د عبد الله لقب دا غي دوه لقب نور دوه زامنو د خدیجه الکبرى لونه چې دنو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجه الکبرى نه څلور وی د یو نوم زینب چې هغه بیا ابو العاص ته چې دنو نکاح کړی شو او دوه لوریان یو رقیه او یو ام کلثوم رضی الله تعالی عنهما دا دوه د عثمان رضی الله تعالی عنه دا غي بیان وي د دغه وجنه عثمان رضی الله تعالی عنه ته ذو نورین د دوه نورونو والا هم ویل کی او څلورم لور چې دنو دا فاطمه الزهراء سیده النساء اهل الجنه دا د حضرت علی کرم الله وجهه داغي کور والا اوس په دې یو ډله د شیعاګان روافض د دې خلکو د صحابه کرامو سره د سینه لګی ده او صحابه کرامو خلاف غیري خبرې کې تاسو هغه اوریدلې دي داغه تفصیل کې نزو خو هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې دینو فضیلت کله نه کله نه برداشت کیږي نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دریو لونو چې دینو دی انکار کوي دا د نبی علیہ السلام لونه نه وي بلکې دا د اولنی خواندان نه دا اولنی خواندان نه ماته ستو ویل چې د خدیجه الکبرى سو بچو درې یو هندو الکو یو حالو او یو هندو خو هغه جنۍ و نو دا د شاوه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نکاح نه مخکې اولادو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د نکاح نه بعد د خدیجه الکبرى شپږ بچیو دوه لکان او څلور لونه چې راغی موږ تذکره وکړه نو هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره نه لګي نو هغه بیا وایي د رقیه او ام کلثوم چې دنو د نبی علیہ السلام لونه نه وي او بیا وایي چې کله هغه عیسایانو سره مشهوره مباهله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام منعقد شوه هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف فاطمه راغوختي او د نور بچی نو راغوختي نو الکان خو وفات شو چې کوم او د نور زکه نو راغوختي چې هغه کې زما خیال چې د رقیه او ام کلثوم کې هم یو وفات شوه
او دا یو ونه په موقع باندې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور راغو. نو دا کوم خلک چې داسې خبرې کوي چې نبی علیہ السلام نور اولاد نشته یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نور اولاد یا د نور لونو نه انکار کوي، نو دا ډېر غټ ظلم کوي ځان سره. ځکه الله تعالی په قران کې څه فرمایي، یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک. الله تعالی د پردې چې کله حکم کوي وی اے نبی د خپل بیبیانو ته وایي او خپل لونو ته وایي. نو لونی خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو نه وکنه، قران کې ورته الله تعالی وی لونو ته وایي. نو لونو سوې څلور وي او دا ټول د نبی علیہ السلام لونه وي. دا کوم خلک چې دا کار کوي دا ډېر غلط کار کوي. الله تعالی دې ته هدایت وکړي. ازدواجی زندگی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجه الکبرى سره 50 کاله تقریبا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر چې کله ورسېدو، دا غینه بعد د خدیجه الکبرى عمر 65 سال ته رسیدلی، هغه د نبی علیہ السلام نه 15 کاله مشره. نبی علیہ السلام بل واده نه وکړ او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي سره ډیره زیاته مینه و. نبی علیہ السلام به فرمایل خیر نسائها مریم و خیر نسائها خدیجه. نبی علیہ السلام به غوره زنانه مریم و او غوره زنانه خدیجه. د دې حدیث بیا مطلب محدثینو دا بیان کړی دی چې حضرت مریم د خپل امت غوره زنانه و او د غرنګ حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې دنو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې امت چې دنو بهترینه زنانه ده. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشه رضی الله تعالی عنها دا غیر روایت ته بخاری شریف ده چې دا حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها یو خور و حاله بنت خویلد دا رااله او داغي اواز چې دنو د نبی د خدیجه الکبرى سره ډیر زیات یو شانتي. نو چې څنګه هغه رااله اجازه تی وغوښته چې یاره زدن نتلیشم، نبی علیہ السلام ورته اجازه ته ورکو. دا دعا ویله اللهم حاله وی الله چې دا حالې نو خبي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه سره دومره مینه و چې داغه اهل او عیال سره به مینه ساتله او کوم زنانه سره به چې د خدیجه الکبرى تعلق او ملګرستیا ون داغه خیال به ساتو. عائشه رضی الله تعالی عنها بل روایت ده چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکور کې سوسیس ذبح یا بس خوراک وغیرہ راغی، نو هغه زنانه له به ملګری چا سره چې د خدیجه الکبرى تعلق د غرنګ عائشه رضی الله تعالی عنها حدیث کې فرمای چې یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاله یو تور زنانه را له شکل نه ډیره تور او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور ډیر خسته استقبال وکړ، ډیر زیات خوشاله شه. ما نبی علیہ السلام ته عرض وکړ چې د الله رسول دا سوق وې دا د خدیجه الکبرى ملګری و. د غرنګ د عائشه رضی الله تعالی عنها یو بل روایت دی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د خدیجه الکبرى د وفات نه بعدم دا ډیر زیات ذکر کاو. یو ځل چې زما په زړه کې داسې سراله ما ورته چې ته قریشو د داسې زنانه ذکر کې چې بوډه مو اوس وفات شوی هم د ډیر وخت شوی دی، الله تعالی دا غینه تعالی خخه بیبیانی درکړي ځاني ورته یاد کا اپسې ورته یاد کړه د سنور بیبیانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوسه شو په دې باندې. به ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعارض وکړي چې د الله رسول د نن نه بعد به د خدیجه ذکر چې دینو دا به بد نکوم بلکې خ ذکر بداغي. عائشه رضی الله تعالی عنها یو بل روایت دی وکله نکله به چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجه الکبرى یادوله نو ما به ورته چې ما سکه پیغه غب شپ ته پاره چې خو بوډای و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل چې هي عجوز، هغه بوډای و خو سم زنانه. نو دا د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینه محبت دا غي سره چې څنګه ژوند تیر شو او دا غي د وفات نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي د دوستانو باندې خیال ساتو. دې پورینن بس ده ان شاء الله تعالی آینده سیرت په نور خطبو کې وایو. واخر دعوانا الحمد لله.